أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ځپلي ولس مشرانو ځوانانو ملګرو زه د هغې علاقې سره تعلق لرو چې بېګا ورځې هم موږ 11 جنازې د ورور نه اوچاتې کړي دي خو پرمهاله علاقه دی چې شل ورځې مخکې هم موږ دلته 50 جنازې د روډونو نه اوچاتې کړي دي او یوه میاشت مخکې که موږ لوړ شو د هغه علاقه دی چې 3 جنازې یعنې موږ په دا 2 میاشتو کې او په دا 2 میاشتو کې تقریبا د 9.5 پورې جنازې د خپل روډونو نه اوچاتې کړي دي زما ملګرو دلته هر یو سړی رسي فریاد کوي خو د هر یو سړي فریاد صرف فریاد پاتې کېدلی شي دلته هر یو سړی غم جوړوي او د غم وسفرې موږ ته د هر یو سړي ځان ته غم دی تر څو پرې چې دا فریادونه موږ یې ځای نه یي کړي تر څو پرې چې دغو غمونو ته موږ په یو ځای نه یي شوي تر څو په دې دپاره موږ یو بل ته لاس نه یي ورکړی یوه جرګه مې نه یي کړې یوه ناسته ونه لرو یوه خبره ونه لرو هېڅ کله کولی نه شو چې موږ د خپلې اضلاع یا د خپلې علاقې یا د خپلو قومونو مشکلې اسانې کړو د دنیا قومونه په یو تکلیف باندې راټولېږي د دنیا داسې قومونه دي چې هغه د یو باب غورځولې سره راټولېږي د دنیا داسې قومونه دي چې هغه په یوې جنازې باندې راټولېږي دا بدقسمته پښتانه یو چې په جنازو هم نه راټولېږو دا بدقسمته پښتانه یو چې په بمونو هم نه راټولېږو دا بدقسمته پښتانه یو چې هر کور په فریاد په جالو باندې د کلونو راسې نه جوړو خو بیا هم موږ نه راټولېږو د هغه غټه کامیابي او ناکامي دا دی چې موږ اوسه پرې هغه لیډرشپ ونه لیدلو چې هغه باندې دا خلک اعتماد ولري زه مشر ته د خپلې علاقې حوالې سره یا د فرمې حوالې سره صرف دا یایم چې پښتون ولس چېرته چې په ترهګري کې روان دی طبعي ته مخامخ دی خو د فرمې حالات د هغه نه مختلف دي موږ دلته په بلې نامې باندې د مذهب په نامې باندې او د یو بل ته په سپکې نامې باندې یو بل مړ کوو او په خپله موږ دلته پښتنو د یو بل دپاره مورچې جوړې کړې دي موږ دلته د یو بل دپاره چنډې چوړو یو بل دپاره د مورچو نه د یو بل کورونه ړنګو د دغې جرګې ته زه صرف دا وینا کوم بخصوص مشر ته چې مشره موږ ته د پښتنو یوه جرګه راوستوه یوه داسې جرګه چې د شپېتو کلونو نه موږ یو بل ولو یو بل مړ کوو او یو بل باندې چړهیي کوو چې دا چړهیي بند شي موږ د دغې جرګې لاندې د پښتنو ولسو ته د پښتنو مشرانو ته دا اپیل کوو چې تاسې د فرمې دپاره د فرمې د ولس دپاره یوه داسې جرګه راته وټاکو چې هلته موږ ته د پښتنو په روایاتو باندې جرګه وکړي هلته هر یوه سرکاري جرګه د 100 ورځو دپاره جان بندیز کوي او د 100 ورځو نه بعد بیا موږ مرشو ته خیږو هلته هر یوه جرګه غیر روایتي انداز سره چې جان بندوي خو چې کله هم وخت تېرېږي موږ هغه پښتانه بیا د یو بل سره مرو نو موږ منظور پښتون ته او د دغه پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې مسلمان راغلي دي هغو ټولو ته موږ دا وینا کوو چې په لرګیر وخت کې مو تقریبا په درجنونو جنازې د کلو کورونو نه وبستلې خو د دغو د ودرولې مو هېڅ ګنجایش نه لرو نو موږ مشر ته دا وایو چې موږ دپاره یوه داسې جرګه د دغې باندې جوړه شي چې د شپېتو کلو نه موږ د مذهب په نامې باندې خلک مړ کوو دا مان کړی او هغه خلک چې د دغو حالاتو وجې نه بېکوره شوي دي هغه خلک د خپلو علاقو ته راوستی کړلی شي څوک چې په پښتانه بلد کې په شیعه په نامې باندې بل چې ته جان نیولی مونږ که مجاور وکړو مونږ که وطنپال وکړو مونږ که مومند وکړو مونږ که اشتها وکړو صرف فرمای وطن علاقه دی هلته مونږ د مذهب مشر ته مونږ دا یایو چې د پښتنو سره د مسالو حل کول چې څومره اپشنې دي دا د بل قوم نه لري یو قوم داسې جرګه نه لري لکه پښتون
پښتانه روایت لري، پښتانه جرګه لري، بدرګه لري، توی وړی واک لري، نغرای لري، ننواتې لري. دا هغه خبرې دي چې دې سره موږ د هرې خبرې چې څومره مشکلې د هغه حل مو په دې صورت کې راوبستلی شو. په بدقسمتي د روایاتو په وجود، د جرګو په وجود، د نرخ په وجود زموږ علاقې کې هغه مسالې نه حل کېږي. نن هم زموږ د علاقې روډونه باندې زه بېګا د اورګزۍ په لارې باندې راغلم. نن د همو علاقې کې نیټورک کار نه کوي، بازارونه باندې، او دا بازارونه هېڅ کله پاته نه لګېږي تر کومه وخته پرې به باندې. نو موږ د تاسو دغې نستي پنډال ته صرف دا درخواست دی چې تاسو یوه داسې جرګه جوړه کړو واجب دي چې هلته کومې جنازې دي چې هغه نورې ونه شي. او مشره موږ د دغه نه تاګ نشته دی. موږ تاسو ته دا ریکویسټ کوو چې تاسو دغو پښتنو د دغو مشرانو نه موږ ته دا پیدا دا ګټه راکړو چې دلته کوم اهل فکر خلک دي، کوم مشران دي، یوه داسې جرګه د تعین کړلی شي، داسې جوړه کړلی شي چې دواړه فریقه کېنولی شي او د هغو د کومه خبره دی د جرګې د لارې حل ولري. ډېره مننه. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د فرقو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله. هغه به ټولو ضلعو ته ځي، خصوصي به کورم ضلع ته ځي او هلته او په ټولو ضلعو کې به د جنګ بندۍ او د پریکړو کولو د فیصلو کولو کوشش کوي.